اوس د خپل کاروبارونو لپاره بلیک میلینګ کوي، بورډ باندې الزام لګوي، دا دمکیانې هم ورکوي چې سټوډنټان به سړکونو ته راوباسي. تعلیم ریلیټډ خلک یې دا خو بل څه کاروبار نه چې تاسو ته خپله ګورک دنده جوړه کړې ده. رزلټ تاسو ته اکسپټیبل دی یا نه دی؟ ریجیکټ کوئ؟ نه رزلټ بالکل اکسپټیبل دی. یو آر د اونلی پرسن هو سپورټس بوټ ان دس میټر. باقي چې څومره کمیونټي دا پرایویټ ادارې دي ټول په بوټ پسې لګیا دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او څو ورځې مخکې د پیښور تعلیمي بورډ د 11 نتیجه اناونس کړه. هغې باندې د پرایویټ تعلیمي ادارو له طرفه ډېر زیات سخت ریاکشن مخې ته راغلی او بعضې کالجز دغه رزلټ مسترد هم کو. هغوی دا هم ووي چې موږ به خپل سټوډنټس سړکونو ته راوباسو او موږ به د دې خلاف احتجاج کوو. د بورډ په کنټرولر انعام الله شاه صاحب باندې د ذاتي نوعیت څه الزامونه هم ولګول. نو دا وخت موجود یم په ضلع چارسده کې په تحصیلي تنګي کې د محمدن ماډل سکول اینډ کالج مینیجنګ ډایرکټر محمد سعید صاحب. د دوی نه به تفصیلات اورو چې دوی دغه رزلټ مسترد کوي ولې. سر ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو ناول خو راته دا ووایئ چې کله به تاسو پرنټینګ مشینان به م لګولي وو، ریډیمیډ مټیریلز به درته راتلل، پروفیسرز به م کینولي وو، په هغوی به م پیپرې سالو کولې او د خپل کاروبارونو لپاره د پاسه نمبرې اخیستلې. چې کله در باندې بورډ راکېښودله نو اوس د خپل کاروبارونو لپاره بلیک میلینګ کوئ، بورډ باندې م الزام لګوئ، دا دمکیانې هم ورکوي چې سټوډنټان به سړکونو ته راوباسو. د تعلیم ریلیټډ خلک یې دا خو بل څه کاروبار نه چې تاسو ته خپله ګورک دنده جوړه کړې ده. سنگرخانه ستا ډېره ډېره مهرباني او چې تا موږ له دا مقرره کړه چې یاره په دې سلسله کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. داسې کار دی چې لاول خو دا خبره غلطه ده چې ګنې ټولې تعلیمي ادارې یا دا رزلټ ریجیکټ کوي او یا ټولې تعلیمي ادارې یا به خپل ماشومان روباسي یا هغه به د دې سیسټم خلاف ریاکشن د احتجاج په شکل کې ریکارډ کوي یا داسې هم نه ده چې یاره ټولې ادارې دا تاسو چې څونه غټ الزام ولګو چې یاره پرنټینګ مشینز او سالټ پیپرز او بیا پروفیسرز باندې او بیا هر ماشوم ته ورکول او هغه بیا کاروباري نقطه نظر سره کار کول او یعنی یو فیک رزلټ باندې خپل د ادارو نوم پیدا کول. نو دا ټولې ادارې داسې نه وي. ډېرې ښې ادارې شته چې هغه خالصتاً د تعلیم پروموټ کولو دپاره او د صحیح تعلیم ورکولو کوشش کوي او هغې رزلټ همیشه ښه وي. نو هغې کې ډېر نامي کالجز شته، ادارې شته. پاتې شو دا تاسو چې څه وویه نو دا کمزوری هم شته. دا بالکل بعضې کالجز بعضې ادارې داسې وي او چې تر کومې پورې زما رای اخلي، زما نه تپوس کوي یا نو زما د ډېر وخت نه د کلونو داسې دا رای ده چې دا چیټینګ یو لعنت دی او دا څه ښه څیز نه دی او نه دا موږ د قوم خدمت کوو، نه د خپلو ادارو خدمت کوو او نه د خپل عزت کې څه اضافه کوو. رزلټ تاسو ته اکسپټیبل دی یا نه دی؟ ریجیکټ کوئ؟ نه رزلټ بالکل اکسپټیبل دی. ولې ریجیکټ کوو؟ ستاسو رزلټ څه دی؟ کارکرده څونه سټوډنټس دي، څونه په هغې کې پاس شوي دي په فرسټ ایئر کې؟ زما خو داسې کار دی چې زما خو اول دا کوم زه ګرلز کالج چلوم، بوایز چلوم هم نه او زه بزنس بیسډ نه چلوم. زه چې څنګه ګورنمنټ 8 نه والا 10,000 صرف ایډمیشن کوي نو نور د هغې منتلي فیسونه وغیره څه نه یا زما هم دا سیسټم دی. ثرو د ایئر زما 10,000 څه شو او دا هم اوس دی. یا د دې نه مخکې موږ 5,000 د هغې نه مخکې موږ بالکل فری چلوه خو چونکې ټیکسز یا د بجلی بیلونه یا ګیس بیلونه دونه زیات شو نو څه ناڅه هغه ایکسپنډیچر په دغه یا لیبارټري چارجز وغیره نو زمونږ خو دغه سوچ نشته سره. پاتې شو د ماشومانو خبره. نو تا ته سنگرخان زه اوس خپله خبر دا کوم چې زه هغه ماشومانو له ایډمیشن ورکوم جنکو له چې هغه په ډیګري کالج کې په آرټس په میرټ کې مراني شي، په تنګي کې یا په هایر سیکنډري سکولز کې یا یعنی دا زیات نه زیات ماشومان د میټرک د سراونډینګز ریموټ علاقو وي د پلانګار د نوې کلي وغیره د دې علاقو وه چې هغوی په 550-600 نمبر په مشکل سره اخیستي په میټرک کې یا او هغوی موږ پري میډیکل خواهش یې هغه له موږ ورکوه. نو هغه ماشومان ته یې رول ډېر ګران شي خو بیا خو موږ دا ذمهواري قبلوه چې موږ صحیح طریقې سره نو تیار کړی یا
نو په 23-24 ماشومانو کې څلور پاس دي او نورې فیل دي خو چې فیل دي نو دا ټوله ګناه ټوله غلطي زما د ماشومانو ده. مونږ ورته زر زله ویلو چې نقل په تمه نه کینې کورسز هم ورته ختم کړي دي خو چونکې دا خو ډېر کمزوري ماشومان نن سبا دا مصیبت دونه زیات شوی دی چې ښه ماشومان هم سټډي نه کوي د نقل په تمه ټول ماشومان ناست دي. تاسو دې ځای کې یو خو ذاتي طور تاسو د ډېر غټ اخلاق مظاهره کوئ چې بلیم په خپل سټوډنټس باندې لګوئ مطلب په خپل اداره باندې لګوئ بورډ بلیم کوئ نو د خپل کمیونټي خلاف لګئ. You are the only person who supports boat in this matter. باقی چې څومره کمیونټي دا پرایویټ ادارې دي ټول په بوټ پسې لګیا دي. څنګه خان کنه چې زه به تاسو ته ګورنمنټ ډیګري کالج خبر وکړم زما د نور اعتراض پرایویټ ادارې کوي نه زه خبره کوم کنه تاسو چې کوم مین کوېسچن دی هغه زه کوم چې زموږ چې کوم ګورنمنټ ډیګري کالج دی نو هغه میرټ په 950 باندې په پری میډیکل کې ودرېده او هغه ماشومان هم فیل دي ټوله دا غوي رزلټ وګوره کنه تاسو چې سره پرایویټ ادارې بدناموي یا نو ګورنمنټ ادارې یا پبلک ادارې چې هغې سره زموږ نه یو پلس ښه سټاف هغې زموږ نه یو پلس زیاتې تنخواګانې اخلي هغوی سره د بجلی بل د ګیس بل د بلډینګ کري مینټننس روپیه د هېڅ قسم فکر نه یا صحیح شوه نو هغه ماشومان هم ټول د چیټینګ په تمه ناست دي نو خبره دا ده که نه چې دا چیټینګ یوازې په پرایویټ ادارو کې نه چلیږي دا په هغې کې هم چلیږي خو دا په هر حال یو لعنت دی او دا ختمول پکار دي او کوم کوشش چې شوی دی نو زه وایم چې دا کوشش به برۍ په هر شکل چې ختمول دي او هر څوک چې ختموي نو دا ښه کار دی. بس دې ځای کې سر یو خبره وکړم هغه تاسو چې کوم ګورنمنټ کالج ته اشاره وکړه هغه دا نه وایي بلیک میلینګ نه کوي چې زه سټوډنټ سړک ته راوباسم هغه دا نه وایي چې ما سره زیاتی شوی دی هغه دا نه وایي چې زه رزلټ ریجیکټ کوم دا بلیک میلینګ یا دا احتجاج دمکی بورډ ته پرایویټ اداره ورکوي. زما رای دا چې ښه خبره نه ده مونږ لا بېشکه دا زموږ یو قسم له کاروبار هم دی خو د کاروبار نه مخکې دا یو مقدس پیشم ده دا خدمت هم دی نو مونږ له خپل بچي تباه کول نه دي پکار دا د آیس ډرګز نه زما یو ځای کې کومنټس دي چې the well organized cheating is more dangerous than ice drugs. هم ستاسو دغه کمیونټي چې هغې په چیټینګ به مارکس اخیستل بیا هغوی دا شی اکسپټ کوي ولې نه چې په مسله په مونږه کې دا بیا بلیک میلینګ ولې کوي بیا سټوډنټس احتجاج دپاره سړکونو ته ولې راوباسي دمکیانې بیا ولې ورکوي. نو زه خو تاسو ته بار دا خبره کوم چې بی ضرور نه چې ټول کوي خو چې څوک کوي نو ښه نه کوي